وښودل چې دا معیاري نه دي، دا بالکل چوکر دي، دا هغه د ځناورو د خوراک دي، هغه بوتاوه چې په ځناورو ته کوي هغه څیز دی. نو د دې ډي اف سي نه الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدام حسین منوم دی، د ویلیج کونسل بدرزو منتخب چیرمن یم. څنګه چې تاسو په علم کې د خلکو او د عوامو په باندې اعتماد کړی دی او د دې د تعاون لپاره د مرستې لپاره په هر ډګر کې ان شاء الله موږ ولاړ اواز بچو. موږ صرف دوه خبرې دي، یو د دې ویلیج کونسل بدرزو چې کومه کوټه را کمه ده، بل د دې وړو معیار چې کوم ډېر کمزور دی. موږ دا مطالبه کوو کوم چې ډي اف سي دی، کوم ډي دغه وړو کوټې دي، نو دا سیوام شي او دا معیار ټیک شي. نو دې لپاره موږ تاسو ته کوم د اواز وړاندې کوو چې دا اواز تاسو هغه تر ورسوي او د ویلیج کونسل د اواز دا کوم چې غریبانان ضعیفه کمزوري دا خلک راوته دی وړو ته نه میلاویږي، دا اواز چې کوم دی موږ بالای حکام ته او دې تر رسول چې دا زموږ د اواز هغه ته ورسیږي. مرکز وړو چې کوم دی موږ ته د وسه پور نه دی میلاو شي، د تحصیل ته چې کوم دی د مرکز ور راځي تقریبا د 400 نه یباو د وسه پور چې کوم دی د ویلیج کونسل بدرزو د دې یو کس د دې خبر نه چې چیرته راځي او څوک تقسیموي. دا په خپل دیورو کې تقسیمیږي، دا چې کوم په بنگلو کې تقسیمیږي چې تقسیمیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نه اول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ د شارټ کټ دلته کې چې کوم ستونزه ده او دا وینا باندې تاسو دلته کې رالی زمونږ د اواز دلته کې رسوي. فرست اف ال خپل انټروډکشن کوم. زما سالار خان نوم دی، ټاکر شیخانو سره مې تعلق دی، سابقه ویلیج کونسل ناظم پاتې شوی یم. زمونږ چیرمن صاحب چې کوم خبره وکړله چیرې زمونږ دلته کې مونږ ته دوه ستونزې دي. نو دا وړه سرکاري چې کوم دي تاسو په علم کې دا چې کوم عام د مارکیټینګ هغه کوم وړه چې دي مارکیټ ته چې راځي هغه ډېر زیات ګران دي، هغه د ټوله غریبي ده، زموږ د سوسایټي زموږ معاشره زموږ د علاقه ډېره پسمنده ده او ډېرې زیاته هغه مونږ اخیستی نه شو، دا خلک یې اخیستی نه شي، غریبي ده. نو چونکې دا کوټه چې دا صوبایي کوټه دا مونږ ته ډېره کمه راځي. تاسو دا خلک یې کیمرې تاسو وګرځوئ، شاته کم خلک چې ولاړ دي دا شور دی، د بوډاګان ولاړ دي، ضعیف ولاړ دي. د دې دا خواهش نه دی چې دلته کې مونږ ودرېږو، د دې دا غریبۍ راغستې دي چې مونږ ته دا وړه میلاو شي. نو فرست اف ال مونږ دا ریکویسټ کوو، مونږ دا ډیمانډ کوو، مونږ دا غوښتنه کوو چې دا وړو دا کومه کوالټي چې کم ده دا یو خدا دا کوانټیټي د پوره شي، تعداد دی پوره شي، بل د دې چې کم دی معیار سټانډرډ نه دی جی. دا مونږ وختین کې مرته وښودل چې دا معیاري نه دي، دا بالکل چوکر دي، دا هغه د ځناورو د خوراک دي، هغه بوتاوه چې په ځناورو ته کوي هغه څیز دی. نو د دې ډي اف سي نه مونږ هم دا ریکویسټ کوو چې دیو دي هغه کم سیس چې کم دی د دې هغه خپل معیار سټانډرډ نو هغه وړاندې مونږ ته را لېږي او بل د دې تعداد او دا کم چې دا مونږ ته د صوبایي کوټه چې دا مونږ ته سیوا کی. ویلیج کونسل څنګه چې تاسو ته پته ده بدلزو دا ډېره یو پسمانده بیکورډ ایریا ده، د باجوړ د بارډر سره را لګېدلې ده او ډېره وسیع هم ده. نو هغه کې مونږ دا ریکویسټ بل دا کوو چې کم مرکز ته زمونږ مونږ تحصیل ته چې د مرکز نه وړ راځي نو مونږ ته هیڅ داسې دا ټول مشران ولاړ دي، مونږ ته دا غیر هیڅ چیز نه ملاويږي، نه د اوسه پورې چاته ملاو شوی دی. نو مونږ لا چار راکړی دی، نم کتلې دی چې یاره داسې خو مونږ وینو چې دا وړ څنګه دي. نو مونږ ته هغه هم دا غیم رنګ مونږ ریکویسټ کوو چې کم د مرکز نه وړ راځي، هغه د هر چا په لاس راځي. نو که تحصیل ناظم او بل څوک ام پی ایس ای بناغې نه مونږ دا ریکویسټ کوو چې مونږ د دې ځای زمونږ جیوګرافیکلی مونږ د دې ټاکور شیخانی د دې مونږ تحصیل سره تعلق دی او مونږ هم په هغه کې خپل حصہ راکړو. او دوه خبرې ما تاسو ته وچې دي چې یو د دې د کوانټیټي، یو کوالټي او یو چې کوم د مرکز نه وړ راځي هغه کې مونږ خپل حصہ غواړو. ثانک یو سر.